ګرانو کتونکو د بېباک رای دغه پروګرام کې یوم استقصال یعنی 15 اګست 2019 په دغه ملک کې چې کوم حکومت و هغوی د کشمیر سودابازي وکړله او بیا کشمیر په حقوقو باندې انډیا چې دې وخت کې لګیا دي مسلمانانو سره ظلم بربریت او جبر کوي یو دهشتګرد ملک دی هغه کشمیر کې جموں کشمیر کې چې کوم دی نو هم د دغه انډیا د دغه خلکو سره دغه انډیا دغه خلکو سره ظلمونه کوي په دې اړه به د پښتونخوا د خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی څه وایي نننۍ وروسته په کوم نظر ګوري او کومې غوښتنې لري نو زموږ سره په دغه ریپورټ کې اوسئ. خو داسې ده چې زموږ ملک تمام سرکاري او عوامي ټول په دې خبره باندې احتجاج کوي او د دې دپاره کوي چې زموږ عالمي ادارې اقوام متحده د دې طرف ته خصوصي توجه کوي او په دې خپله خبره نظر ثاني وکړي چې یو خوا د کشمیریانو سره دومره ډېر لوی ظلم یو خوا هغوی ته موږ خراج تحسین پیش کوو هغوی ډېرې لویې قربانۍ ورکړې بلکې دا اقوام متحده نه موږ درخواست کوو چې تاسو راشئ د کشمیریانو رایه واخلئ چا سره کېدل غواړي نو موږ به طور د احتجاج دا سرکاري سطح باندې او عوامي سطح باندې په دغه 5 اګست باندې چې کوم 2019 کې هغه ټیم کې کوم زیاتې شوې ده کوم فیصله شوې ده کوم غلطي شوې ده چې په دې باندې عالمي ادارې او بین الاقوامي او اقوام متحده دا ټول په دې باندې نظر ثاني وکړي او د کشمیر د عوامو نه تپوس وکړي چې دوی کوم طرف ته کېدل غواړي د هغې د رایې موافق دي وشي او دې دوران کې زه صرف دا وایم چې د کشمیر هغه مظلومو مسلمانانو سره چې ظلم زیاتی کېږي هغوی ته موږ خراج تحسین پیش کوو د هغې قربانۍ او د هغې هغه خدمات او تکالیف د دې باره کې الله نه لاس په دعا وو چې الله ول اجر عظیم ورکړي او بطور احتجاج موږ دغه ورځ 5 اګست مناوو. کشمیر باره کې خو خبره واضحه چې کشمیر د پاکستان شهرک دی او په 2019 کې چې هندوستان کوم غاصبانه فیصله د هغه د خلکو متعلق کړې وه په د هغې د ټول دنیا د هغې غندنه کوي او پکار ده چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق کشمیریانو ته د خپلې فیصلې حق ملو شي. پاکستان هم په دغه اړه باندې خپل کوششونه کوي چې د کشمیر ازادي او خودمختاري او بیا پاکستان کې د شمولیت چې کوم کوششونه دي هغه هم د ستاینې وړ دي خو د هندوستان چې کومه غاصبانه فیصله ده نو د هغې مونږ په سختو ټکو کې غندنه کوو. مثال څه به وایي چې کشمیر حوالې سره موږ خو دا وایو چې دا زموږ وروڼه دي او اقوام متحده ته کومه فیصله کړې وه هغه موږ ته منظور ده او دا بالکل ټیک ده موږ به دا مناوو دا زموږ وروڼه دي او موږ د دې قوم د دې ملک د دې عزت لپاره لګیا یو او دا کشمیریان سره موږ اوږه په اوږه روان یو او دا زموږ وروڼه دي او دې دپاره هر قسم دلته قربانۍ ته موږ کړي دي او تیار یو اینی ټایم. زموږ چې کوم د کشمیر وروڼه دي نو کم از کم هغوی له خپل حق حقوق پکار دي او په دې کې به موږ د خپل سیډه د اقوام متحده نه دا یو ریکویسټ وکړو سوال به ورته وکړو منتظاري به وکړو چېرې د دوی په حال باندې رحم وکړي هلته زموږ چې کومې خویندې میندې دي کوم ماشومان دي نو ډېر د بدو سره مخ دي چې کم از کم د دوی دا مخنیوی وشي. مسلمانان خو دي که نه که مسلمانان پکې نه وي نو کم از کم د دې مخنیوی پکار دي. مثال باره کې به تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یوم استحصال کشمیر د کشمیر په باره کې خدا دا چې د قائد اعظم د فرمان مطابق او د قائد اعظم د ویژن مطابق قائد اعظم محمد علی جناح صاحب دا ویلو چې کشمیر چې دی دا زموږ شهرک دی دا د پاکستان شهرک دی او شهرک هغه هم اوسم دی او موږ د کشمیریانو د حق خود ارادیت اوس حمایت کو او د هغه معاهده حمایت کو چې هغه 1948 کې پاکستان او انډیا کړی و او دا منلې و چې د کشمیر فیصله به د کشمیر د عوامو د خواهشات مطابق به موږ کوو. اوس د کشمیر د عوامو خواهشات څه دي دا انډیا له پکار دي چې پرېږدي موږ خو دې ته تیار یو. پاکستان 75 سال راځي دې ته تیار دی چې د کشمیریانو نه تپوس وکړي چې دې چا سره ملاویږي او دا انډیا هم منلې وه خو انډیا دا خبر نه وتښتېده دې وخته پورې هغه تښتېدلې ده. ګرانو کتونکو د ځایي خلکو تاسو خبرې واورېدې د اقوام متحده چې کوم قرارداد دي هغه باندې عمل کولو لپاره یې غوښتنه وکړله کشمیریانو ته د خپلو حقوقو د ورکولو هم غوښتنه وکړله